السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی واټ از ډیکوریټر ان پایتان، چې په پایتان کې دا ډیکوریټر څه شی دی. نو دا ډیکوریټر د پیژندو نه مخکې ته اول های آرډر فنکشن دا وپیژنه. په تیر ویډیو کې مونږه های آرډر فنکشن هم ویلو، په هغې کې مونږه میپ، فلټر، ریډیوس، په هغې کې چې مونږه څنګه فنکشن ایز آرګومنټ پاس کوو. دغه شان په دې ډیکوریټر کې هم دغه شان چل کیږي چې فنکشن ایز آرګومنټ پاس کیږي، د هغې چې کوم آی ډي وي هغه پاس کیږي. High order function take function as a parameter and return a function. High order function د هغه function دی چې د سکی function as a parameter اخلي، as a argument اخلي او return کوي هم بیا دا function. Decorator و decorator ته راځي. decorator څه څیز دی؟ د خو ګوره input function دلته چې تاسو څنګه input function ورکوي هغې باندې سره decoration اپلای کړي او output کې څه کوي؟ output function with extra functionality. لکه مطلب دا دی یو نارمل فنکشن دی، ټیک ده، نارمل فنکشن هغه څه کوي؟ هغه تعالی لږ معمولی کار کوي. لکه مثال یو 2 کنډیشن دی هغه تعالی اپلای کوي، تا پکې ډیکوریټر اپلای کو. نو ډیکوریټر څه چل کوي؟ دی وسره لږ ایکسټرا لږ ډیکوریشن نور اپلای کوي، ایکسټرا فنکشنالټي وسره یو بل کنډیشن ایډ کی. ټیک ده، په دې خو تاسو پوه شوئ. دلته به انپوټ فنکشن ساده فنکشن ورکو، بیا پسې ډیکوریټر او آوټپوټ کې بیا څه ورکوي؟ ایکسټرا فنکشنالټي پسې نور ورکوي. نو تاسو اوس راځئ د دې د ډیفینیشن ته. ډیفینیشن دا دی ډیکوریټر. ا ډیکوریټر ان پایتان از ا فنکشن that take another function، چې دا اخلي another function as a input اخلي. ٹھیک شو؟ add extra behavior او دی اپلای کوي extra behavior دا دی چې نور څه کنډیشن پی اپلای کوي. and return new function او دا به هغه څه ریټرن کوي کوم چې ډیکوریټر ریټرن کوي، چې ډیکوریټر څه وواړي بس هغه به ریټرن کیږي without changing the original function. مثال تا یو فنکشن جوړ کړی دی، تیار فنکشن دی، او په هغې کې ته څه چینجز نه غواړې، ته وایې چې زما په دې کې څه چینجز ونه شي او زما دا کار دی وشي. نو د دې دپاره مونږه ډیکوریټر بیا استعمالو. او ډیکوریټر خو زیات هم استعمالیږي په ریل ورلډ پروګرامینګ کې، که ته ویب ډیولپمنټ کې، که ته مشین لرننګ اے آی، په دې ټول کې دا استعمالیږي. ډیف ډیکوریټر ریزلټ فنکشن. ټیک شو؟ دا څه دا د ډیکوریټر فنکشن دی، دا نارمل فنکشن دی او دا د ډیکوریټر فنکشن دی. په دې ټیم کې اوس څه چل کېږي ګوره. دا د ډیکوریټر هغه کوم دغه چې دی فنکشن دی د هغه دی، او دا بل پسې دی دا نارمل دی. ټیک شو؟ د دې نه تاسو سکرین شاټ وباسئ، دا تاسو په خپله وکئ، په دې باندې تاسو پریکټس وکئ. که څه قسمه ایشو تاسو ته ما د په کمنټ سیکشن کې خامخا ویلی شئ. دا یې فسټ دغه دی، دا به دې اول ولیکئ، بیا به به دا ولیکئ. زه درته اگزامپل کوم پریکټیکل چې هغې باندې تاسو پوه شئ، په دې باندې تاسو امر نه پوهېږئ. زه به راشم دلته. ښه، په دې کې ګوره مونږ ډیکوریټر ولې اپلای کوو، د څه دپاره اپلای کوو. مثال زه درته اوس وایم ډیکوریټر سینټیکس څنګه دی؟ ډیکوریټر سینټیکس دا دی چې تاسو به د نارمل فنکشن سره په دې ځای کې به تاسو د ډیکوریټر فنکشن چې کوم نیم دی هغه به ولګوئ او په دې کې به سره ایټ د ریټ ولګوئ. ټیک شو؟ داسې په دې طریقه او بالکل سیم یو ځای به سره لګوئ په سر باندې. که دې کې تاسو سپیس ولګو یا دلته هم پرېښودو داسې هم ولګو بیا غلط راځي. بالکل به سره په دې سر باندې جوخ به ولګوئ. ټیک شو؟ نو زه واپس بیا لګوم، ما دا ولګو. ټیک شو؟ که زه دې مثال دا ډیکوریټر زه لرې کړم، ټیک شو، دا دې ما لرې کو، دا دې ما لرې کو، ډیکوریټر به اوس نه اپلای کېږي. ټیک ده؟ او زه یم چې ما سره صرف دا کنډیشن اپلای کېږي چې کلکولیټ ریزلټ دی، د سټوډنټانو ریزلټ دی او هغه کلکولیټ کا. دا کوډ د څه په باره کې دی؟ سټوډنټ مارکس ویلیډیشن. د سټوډنټ مارکس کومه ویلیډیشن چې دی هغه به ډیکوریټر کوي. چیک مارکس بیفور کلکولیټینګ ریزلټ. د کلکولیټینګ ریزلټ نه مخکې ته اول مارکس چیک کا. بیفور کلکولیټینګ ا سټوډنټ ریزلټ وی وانټ. ټیک شو؟ ټو چیک اف مارکس از ویلډ. که کله مارکس ویلډ یا د 0 د 100 په منځ کې و نو هله به بیا ته مارکس چیک کې. نو انیمیټ که نه و نو بیا به نه چیک کې. ډیکوریټر ویل ویلیډیټ مارکس اټومیټیکل. او ډیکوریټر به څه کوي؟ دا به مارکس چیک کوي اټومیټیکلی. ټیک شو؟ دا زمونږ د کوډ څه شوه؟ سمري شوه. په دې کې ګوره دا نارمل فنکشن دې کار څنګه کوي؟ که مارکس د 50 نه سیواو نو ته ووایه چې سټوډنټ څه دی؟ دا پاس دی، که نه و نو فیل دی.
زه دا اوس دغه کوم ټیک ده دا اوس زه رن کوم ګورئ سټوډنټ فاست په دې کې خو ما د سټوډنټ فاست دی زه وایم چې کله دا اوس 120 په دې ځای کې ما فاست کوی دیس کې ما 120 پاس کو په دیس کې 75 دی نو 75 خو ټیک ده د 100 نه څه دی کم دی نو 120 خو انویلډ دی په یو پیپر کې 100 مارکس 100 نه سیوا نه یا په دې کې ما 120 ولګوله نو زه چې د دې د ختمي لپاره زه یو ډیکوریټر به اپلای کوم چې په دې کې څه وکړي لږ نور فنکشنالټي به اډ کړي نو دې لپاره به زه ډیکوریټر اپلای کوم دیس کې به تاسو د دې ډیکوریټر فنکشن چې کوم دی مین فنکشن د دې نیم به ولیکئ داسې چیک ریزلټ ټیک شو دا نیم ما ولیکو دا اوس چل کوي کله چې تاسو دا فنکشن کال کوي ټیک شو دا فنکشن ما وسکو کال د دې نو سره راځي فنکشن می کال کو نو ماته وایي چې سټوډنټ فاست سټوډنټ څه دی فاست کله چې تاسو دا فنکشن کال کوي نو د دې د کالېدو سره دا فنکشن دا باندې چلی ټیک ده دی به ډایرکټ زی دغه ډیکوریټر فنکشن دا به چلی نو کله چې دا تاسو پاس کړئ نو دا کلکولیټ ریزلټ دا فنکشن به ایز ا آرګومنٹ پاس شي د دې د آی ډي به دې فنکشن دیس کې تر راشي ټیک ده کدیس کې تاسو هر نوم لګولای شئ ما پنک لګولای تاسو به کې نور څه ولګوئ اف کې لګوئ ډیف ریپر مارکس دا مې سره بل فنکشن اپلای کو د دې ډیکوریټر د فنکشن سره بل فنکشن مې ډیفاین کو نو هغه دې مې څه وي ریپر یا تا بل نوم ولم اپلای کولای شي یوازې ریپ نه ټیک شو مارکس کم سیس چې ما دلته څه دی پاس کړی دی په دیس کې په آرګومنټ کې نو هغه سیس به زه دلته پاس کړم مارکس په چېرته راشي دې ځای ته اف مارکس که دا د 0 نه 100 کم یا مارکس د 100 نه 100 سیوا و نو ته څه وکړه چې دا انویلډ مارکس دی دا ناټ الاؤډ دی ټیک ده که داسې نه و که کنډیشن څه مطلب دا دی چې فالس و نو بیا څه وکړه بیا ایلس پنګ مارکس بیا کله چې پنګ مارکس دا زه په دې ځای کې داسې اپلای شي نو بیا کوم څیز دغه کېږي بیا دا فنکشن کال شي دا کم فنکشن چې تا د مخکې نه ډیفاین کړی دا کال شي دا د دې د کوډ وچلیږي نو تا ته ووایي چې سټوډنټ فاست سټوډنټ ځکه پاس چې ما دلته 75 اپلای کړی ټیک شو په دې خو تاسو پوه شوئ او بیا چې دا کله کال شي نو بیا پسې وروسته دا ریفر ریټرن ریفر نو دا پکې حصه شي دا هم واپس ریټرن شي ټیک ده نو دا زه اوس ریټرن کوم د نه سره علی سټوډنټ فاست کما دا 75 نه سیوا ورکړو ګوره ته 100 مې ورکړو نو هم سټوډنټ فاست و کما مثال -1 ورکړو نو -1 خو ما خو درته ویلي چې د 0 نه سي دلته مې ډیکوریشن کې اپلای کړي چې 0 نه کم نو بیا وایي چې انویلډ مارکس دا دی انویلډ مارکس کما د 100 نه سیوا مارکس ورکړه 1000 مې ورکو نو 1000 خو په یو سبجیکټ کې مارکس نه نو ما ته وایي چې انویلډ مارکس ټیک ده په دې خو ان شاء الله تاسو پوه شئ او ریټرن ریفر دا ځکه استعمالو چې د دې ډیکوریشن دا کم کوډ چې دی دا واپس ریټرن کا چرته د فنکشن دا واپس ریټرن کا نو دا چې څه ریټرن کی نو هغه چرته راځي واپس په دا فنکشن چې د کم ځای نه کار شوی دی دې ځای کې به واپس راځي دا زموږ یو اگزامپل شو راځي اوس بل اگزامپل دا ٹھیک ده په سلاید کې کم سیس چې وو په دې باندې په خپله پریکټس وکړه انشاءالله په دې به هم پوه شئ ټیک شو په سلاید کې چې ما دا کم دا اگزامپل دغه کړی دا تاسو پریکټس کړئ زه درته یو بل اگزامپل کوم آسان په دې انشاءالله تاسو بیا پوه شئ دا اگزامپل دی په دې کې ما ته وایي چې یا زه درته د سر نه بل اگزامپل جوړوم ځه ټیک شو ټیک ده دا به زه داسې کوم زه د یو اسان اگزامپل کوم چې دا کار څنګه کوي مثال ما ګوره دا دغه دی ریزلټ دی ټیک شو دا کوډ دی زه وایم چې ما یو ډیف فنکشن جوړ کو او ما ته شو ریزلټ فنوم باندې شو ریزلټ فنوم باندې ټیک ده دا ما یو فنکشن جوړ کو او زه وایم چې ما د پرنټ کا پرنٹ کا مادہ اسٹوڈنٹ ریزلٹ
student result ټیک ده دا څه دی دا پاست او ریټرن څه کا ریټرن کا واپس څه شي پاس زه چې کله داسې کال کوم ګورئ شو ریزلټ زه کله کال کوم نو کم یو فنکشن به کال کېږي هم دا فنکشن به څه شي کال به شي او ما ته به په سکرین باندې څه شو کي ریټرن پاس ټیک ده دلته به زه مثال په دې کې به زه یو بل ویریبل واخلم دې ته به زه ټي نوم ورکم او په دې ټي کې به څه سټور شي دا پاس پکې سټور شي زه چې پرنټ کوم دا ټي په ټي کې به دا پاس راشي کنه دا ما ریټرن کړی دا دې ما د سره علي دا پاس رالي د دې اوس په قلاره اوس په کوم ها دې اوس په اسانه باندې پوه شي دغه ما د ټي ریټرن کو دغه پاس ما د سکو ریټرن کو ټیک شو زبیم چې یاره زه اوس سره ایکسترا نور څه ډیکوریشن اپلای کما چې هغه ډیکوریشن څه شي دی هغه ډیکوریشن دا ټیک ده ډیکوریشن څه شي دی هغه دا دی ډیکوریشن سره زه اپلای کوم چې ډیکوریشن کې زما سره به دی لک نورا فنکشنالټي اپلای شي نورا فنکشنالټي نو فنکشنالټي به سي چې کله اف که ریزلټ د پاس برابر وو ریزلټ د پاس برابر وو نو تاسو وکړه چې پرنټ کا کنګریچولیشن سټوډنټ ایلس کنو نو تبه تاسو وکړه چې student fail work harder او بیا دوباره بیا پرنټ کا کله چې دا دوه کنډیشن هم اپلای نشو ما د پرنټ کا چې ریزلټ چیک سکسسفولي ټیک شو نو زه بدلته یو ډیکوریشن اپلای کوم دا د دې فنکشن د نوم بدلته اپلای کما نو فنکشن به از ارګومنت په دې ځکه فاشي د دې آی ډي بدلته راشي او دا ریپر فنکشن دا به د ډیکوریټر کم چې ډیکوریشن ته اپلای کې هغه کوډ به ته دې ځکه لګي ته به سوي چې یار دا فنکشن په کوم ځای کې کال شو دا فنکشن په دې ځای کې کال شو دا دی ټیک ده او ریزلټ چرته رالی دې ځای کې ما درته ویلو چې هغه ټي سر ریټرن کړو پاس نو هغه پاس دې ځای ته رالی په ریزلټ کې سټور شو او که دا ریزلټ د پاس برابر و نو داسې چل وکړه او که نه نو داسې چل وکړه نو دا ریزلټ به زه دې ځای کې دغه کم ګورم څه وکړم ریزلټ ډیکوریټر اوس په ما ته کار کوي ما ته وایي چې چیک سټوډنټ ریزلټ دا رن شو بیا پسې وایي چې سټوډنټ ریزلټ پاس نو بیا پسې کم فنکشن کال شو بیا پسې دا کال شو ټیک ده دا یو کال شو ها بیا وایي چې کنګریچولیشن سټوډنټ پاس نو که سټوډنټ څه شو دا پاس شو او چیک ریزلټ سکسسفولي نو دیس کې وایي چې ریزلټ څه دی سکسسفولي که زه پاس ورنه کما زه بل څه ورکړم ما پیل ورکړو په دې ځای کې څه شي پیل ما ته وایي چې سټوډنټ پیل ما ته وایي چې چیکینګ ریزلټ سټوډنټ ریزلټ پاس دې کې وایي سټوډنټ ریزلټ پاس دا به زه سیو کوم کنټرول اس رن اوس ګوره سټوډنټ ریزلټ پاس سټوډنټ پیل بیا دا دغه شوی ایلس که دغه غلط وو دا نو برابر نو بیا څه چل وکړه سټوډنټ څه وکړه هارډ دا یې ورنګه ما ته وایي چې سټوډنټ څه دی پیل دی او ریزلټ سکسسفولي چیک دا زموږ د ډیکوریټر لیکچر و او که بدي کې تاسو څه ایشو راغلی وي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا ویلی شئ زه تاسو له اسایمنټ در کوم او دا اسایمنټ به تاسو خامخا سالو کوئ ټیک ده assignment دا دی question number 1 decorator in python دا assignment متاسو خامخا حل کوئ question number 1 دی create a simple decorator function print message before calling another function then create function name say hello ٹھیک شو name say hello په دې نوم باندې متاسو function جوړ کړئ print greeting message to apply decorator to run دا یو question number 1 دی تاسو پوهه کولای نشم بیا دې باندې ټایم ډیر لګي او تاسو دینه سکرین شاټ وباسئ سیمپل انګلیش مې لیکل دي او په دې باندې ځان پوهه کوي او دغه کوډ تاسو ولیکئ سجده تمادي اسایمنټ کې ویل دي نو دې سکرین شاټ وباسئ question number 2 question number 3
question number 4 question number 5 دا زموږ د ډیکوریټر لیکچر دی ان شاء الله امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شئ